دی باندې به زه تاسو ته واقعه ذکر کما د تاریخ مکه د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو پیر شام عمر رضی الله تعالی عنہ سقافله کې روانو بیت المقدس چې کم مقام بیت المقدس په دغه ځګین کې عمر رضی الله تعالی عنہ قافله ورکش و سوچ کې دی عمر داس یو ځای واغې ته ډډه واله حیران ناس یو کس راغی مشر کس اورته د سګوري په حیرانتیا عمر رضی الله تعالی عنہ حیران حضرت عمر فاروق ورته وکاته وجه صدا سوي اورته عمر بن الخطاب عمر رضی الله تعالی عنہ ورته تاسو څنګه پیژاندم ها عمر بن الخطاب اورته جی وای راځه ما څه دعوت لاله عمر ورته زمانه قافله ورکه شوی زب قافله پسې ګرځم اورته زب تر قافله سم ملاو کم ته صرف زما سلال ش دعوت درته زکومه ډوډۍ دا غوخر بیا عمر ویل ټیک ده عمر رضی الله تعالی عنہ ور سلال کله چې خوراک وکړو وی فرمایل عمر یو لیکل را تراکه عمر وای چې څه لیکل به دا غواړي وسو اصله ورته وای دا لیکل راکه چې عمر کله ته بیت المقدس فتح کې تر دې امیر مشر جوړ شي ته زماره بچونو زمانہ زمکو باندې ته ټیکس نه لګي عمر رضی الله تعالی عنہ دا عجیبه خبري دا سو زما بیت المقدس فتح کوم دا اوس خبره د منلو ده ورته غپ مذاق مکو عمر ورته اصله ورته نه لیکل راک عمر ویل ټیک ده اسیم یو عام لیکل دی جدار به کما بیت المقدس فتح کو خستانه بیا ټیکس جزیه نه علم عمر رضی الله تعالی عنہ له اسور کو اغاز ډیر تیز اغه د قافله را لاندې کړ کم زګین کې چې وا د عمر قافله د عمر نو ورکه شوی و وقت تیر کله چې د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دور راغی چې میاشتې شپږ میاشتې محاصره صرف د بیت المقدس شوی ده 30,000 لخر د عمر په دور کې د بیت المقدس محاصره کړل دا ډیر په سخت باندې مسلمانو اصل کړو چغي والے علماء مور کوي يهودو تزمکی نه بیت المقدس کې دا چا نه منله بیت المقدس ولی فتح شو د مسلمانانو د لاسونو ولی وته راز حکمت چاته معلوم ده دله چغي والدي زمون مسلمانانو مور کوي زمکی يهود رالو د 50 روپو زمکه په 50,000 اغستا اخوشاله او جی مسلمانان د بیت المقدس زمون خو زمکه ډیره په غبور روانه ده او من خو وګټلې جی پی سی دي مسلمانانو چغي والي مخر سوي بعضی زیاده خارسینو مکه مکرمه ده کتاسو له ټول امریکا څوک درکې یو مسلمان دی ته تیار نه دی چې زمکه مکرمینا صرف یو لوس دی امریکانی ته ورکم ځکه بعضی شی د ایمان د غیرت سره تعلق ساتي خو د بیت المقدس کې د روپۍ دومره خواږه شو څنګه چې عیسی علی السلام ته شیطان ویلو امت محمدیه تبع روپۍ داسې خیسته کم چې پاسی ام روپۍ چې سملی ام روپۍ چې کینی ام روپۍ چې خان دی ام روپۍ چې جاړي ام روپۍ دا بیت المقدس د سینره پاتې شوی چې په مسلمانانو کې غیرت نشته اصل راز خو تاسو کتل نه دي زه به تاسو ته دی باندې خبر وکم د عمر رضی الله تعالی عنہ ذکر ما کاو سلطان عبدالحمید د خلافت عثمانیه اخیرنه بادشاہ دی ډیر غیرتی سره د مذهبي ازادۍ خلاف هغه په خپل بادشاہي کې اخبار باندې خو بعضی خلک خپل بچي ولېګل یورپ ته د تعلیم د پاره چې تعلیم په یورپ کې دی د دې سلطان عبدالحمید ډیر خلاف خو چا ورسنه منله هغه سلطنت عثمانیه چې په یینو لیکل شوی جوړ شوی تاریخ جوړ شوی وو خلکو خزي ور کړی وی یینی خزو توی کړی وی هغه سلطنت زمنګ نه ولې لال موږ د غیرونه متاثر شو نن زډیر په افسوس سویم زموږ مسلمانان یو خبره کوي و انسانیت په امریکا کې دی افسوس خبره ده انسان ته پیژنې ادنا مسلمان چې صرف کلمه ویلي د خپل خاورې ته تمام امریکا نه رسي خو موږ خپل اصلیت موږ خپل مقام نه دی معلوم چې موږ څوک مسلمان څوک دی اسلام څوک دی موږ خپل مقام چرته معلوم دی نه دی برحال ما ذکر دا کاو چې بیت المقدس عمر چې کله فتح کو راغی اغزګین ته ودرېدو
هغه زګین کې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ولال دی سوچ کې دی چې سواخ کې خودلته زما سره واقع راغلی وډاره وواله یو بوډا سړی را روان دی عمر رضی الله تعالی عنہ جوړته څنګه وکاتو نو ذهن کې ټول واقع رااله چې دا سړی او چې د ماته دعوت را کړو د زمانه لیکل اغستیو د زګین کې زما سره ملاو شو چې عمر ته بیت المقدس پاتہ کی هغه کله عمر مسلمان نو دا د اسلام د وخت ټیم دی کوم وخت کې مسلمان او خلیفہ او په کوم وخت کې بیت المقدس پاتہ عمر رضی الله تعالی عنہ را پاسې دا سړی ورته وی عمر ورته حاضر عمر ما ته وعده دی یاد ده ما چې تداوت کړو زما وعده ته یاد ده عمر ورته یاد ده خو عمر سخیال دی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورته ټیک ده زلته یو دوه کې ایران دی او طرف ته خو جیز ټیکس دی او د اسلام په جامه کې دی اسلام حکم خو عمر نه ماته عمر خو عمر بل طرف ته وعده کړی و وزت کې دار سره درته معاف دي لیکن یو خبر راتو که تاسو څنګه پته ولګی چې عمر به بیت المقدس فتح کوي عمر به بیت المقدس فتح کوي تاسو څنګه پته ولګی اور توی عمر دا ټول خبرې زمون په تورات انجیل کې موجود دي دا ټول خبرې زمون تورات انجیل کې مخکې نه موجود دي اور توی عمر لاس راکا فلاس لاس کې خو اسلامي قبول کو چې کله اسلام قبول کو اس پاغه جزیه او ټیکس د سره نو جزیه او ټیکس خواله چې کله اسلام نه قبلې مارز دا کاو اسلام په دنیا کې واحد مذهب دی کم سړی چې وای چې اسلام کې انسانیت نشته ان مسلمان دلته نشته کنه منګي من پختونخوا کې نشته نو حقیقت خو بس په ګوته نه پټيږي الشمس شمس وان لم يره الضرير والعسل عسل وان لم يذق فم المرير نور دی اگر کلون ته نخکاری خو نور دی شاد دی اگر که د چا د خولې خوان خراب دی او هغه ته مزه نه محسوسیږي ذایقې پته ورته نه لګي اسلام دی تا به کتلی نه تا به مطالعه کړی نه غلطي ستا ده زنانه اعتراض ولی په اسلام وو د اسلام نه وړاندې د زنانه څه حیثیت تاسو هندو مذهب وګورئ په هندو مذهب کې چې کله زنانه سړی وفات بشو د زنانه نه وړاندې خاون به وفات شو خزه به ورسا په دې لرګو د پاسه کینوله سوځوله به وجه ودا منحوسه ده کدی خزه به د لرګو باندې سوځیدو ته تیار نه او ټول علاقې به براءت کا اعلان به کاونه ورس سوق نکاح کین ورس سوق تعلق ساتي نه لین دین نه رشتہ داری نه ورس سلام کلام کوي بس قصه ختم چین تاسو کوم ته ډیر زیات د انسانیت په نظر ګورئ دی وای په زنانه کې روح نیم دی پورا روح پدې کې نه پورا انسان نه مني زنانه اوس اعتراض وکړو موږ په پرتګو باسو کنيو باسو بیا په موږ باندې علما سختی کې کاش کې چې دا انکاران زما سکین ما خو چیلنج ورکړي تیار نه دي کاش کې چې کینی زتا ته حقیقت بخیمه يهود استاد کومه معاملې کوله چې کله په ماهواري بیماری کې شو زنانه یو کمرې ته به واچیلا لکه د سپي به ورته ډوډۍ وراچیلا دا د محمد احسانات مني شپه ورځ درود وایي چې محمد تاسو ته کم مقام درکړل د سپي بشان به ډوډۍ وراچیلا نصارا ورسره کده خري ظلم کا بار به بیا منبارو جما به ورسکول هر څه به ورسکول وقسم نکاح د اسلام نه وړاندې و لسړو به د وی زنانه سره زنا وکړه او بیا به دغه نه بچی پیدا شو چې په کم سړی به لاس کې خو د هغه بیا بچی ورکاو لسړو به ورصدا کار یو زنانه و دغه به لور پیدا شو اب منحوس په معاشره کې ګڼلې شو دا خو اسلام تاسو ته زنانه ویلې نن غیرو نن یورفي دنیا زنانه ته حق نه ورکي خو دې یری نه رانی ولدي دې یری نه ازادي ورکړل اچھا مانو سانو میر دې
طلبه طالبات کلی نصیحت واقعات د یو کتابو پاغه کې دا حقیقت را نقل کړو چې د فرانس یو افسر وفات کېدو اب خپل دا ور کې دا خبره ولي کله چې مسلمانانو وګټل او منګو بیلله وجه دا مسلمانانو زنانه په کور کې باندې کېنولي موږ زنانه بهر تر راوېستي د هغه ازادۍ مطلب ویلدار اوته چې زمونږ زنانه زمونږ خاوندان شو موږ خزي شو دا د یورپ افسر په خپل اخیری وخت کې دا د مرګ په ټیم کې دا خبره لیکلی و وزرا خبره کوم زما ذاتی رائے دا 99% زنانا اپ کورونو کې ناشتي دي 1% ځان لغل کړ ولې ته معاشره د برائت اعلان نه کوي کوي نه کو اسلام ختمي کی د اسلام بوډافه ده نشي کنټرول کوله والله که کنټرول کی بیا به ملکم جاړي بیا بار سلام جاړي بیا خلک علماء تم په خپل سمني اولنې شي چې د غټه فتنه د امت په مابین کې د زنانه فتنه ده تاسو بخیال کړئ زمونږ د احناف د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه داغه فتوا د عمر رضی الله تعالی عنہ د رائے مطابق وا عمر سوي زنانه د مساجدونو منع کړی وي عمر غیرتی امام په دې بس د عمر واقعیا پیش کړه عمر غیرتی د پیغمبر بیبي روانه او کافرو په لارو کې کاته او بل ته اشاره کولی وي د دې خاوند چې د پیغمبري دعوی کړل سترګو کې یو بل ته دا خبري کولی منافقین عمر په جلال کې راغی عمر خو جلالی عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل زمو د الله پیغمبر ته چې تخپل بیبيانی مو باسره کورنه الله د عمر نه وړاندې د عمر د تلونه مخکې په قران کې آیات را نازل کو چې پیغمبر خپل بیبيانو ته وایي چې په کور کې کېنی په جلباب پرده کې ګرځي پردي حکم وا په پرده کې نه و یعنی دا برقې نه و الله دا حکم را نازل عمر بیا دا فیصله وکړه چې زنانه د مساجد ته ناراض او دا د رسول الله بیبیم دا فیصله کړی و ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها چې رسول الله ژوند به زنانه به د مساجد نه منع کړی وي خو عمر په خپل دور کې بیا زنانه ته مساجد ته ناراض امدا په دې امت کې د تمام ائمه رائے داوا چې زنانه د مساجد ته ناراض یو امام احمد ابن حنبل رحمه الله تعالی هغه دا فتوا ورکړه چې زنانه د مسجد ته راضي لیکن خوشبو بم نه لګي ډیر سخت اصول چې پاغي اصول باندې نن سبا زنانه پکور کې نه ګرځي نو مسجد ته پاغي اصول کې سلاش ازوانو خوې چرته تاسو خیال کړئ دا جوړه واغست واده کې بیا بل واده بس یو 15 ورځې بعد وای مال جوړه خاون ورته وای ابل ورځ می چې له جوړه کړی و دا ورته سوی اخو خلکو لیدلی و زه به کې اورای ور کوم زه ورته هم دا طرف لیدل وسی پاستر واغوندل بل طرف نه دی لیدل زنانه په اصول مسجد ته نزي د کې لط څه دی یره د فتنې ده کنو مسجد چې د فتنې نه پاک زید الته زنانو ته تلو اجازه نشته شو تا ډرامو تا او دا غلطی ستاره خاونده خبکیږي بنو ایمانی غیرت وته د زلون مړ شوی کزله نه عمل نو اسیم یو انسان نشي برداشت کوله چې یو زنانه سره غلاس ولکی غیرت دا د انساني طبيعت دا خو چې کله انساني طبيعت مرشي انساني طبيعت مرګ دی د ظلم مرګ نو بیا هر قسم لوب ته تیار اویا په خپل مور او خور ما سرانه کې الله دې معافي وکړي انساني طبيعت او عقليت د دې سمړ کی ما دا ذکر کاو چې عمر ولی زنانه منع کړي او زمون فتوا ولی دا د امام شافعي فتوا ولی دا چې زنانه د مساجد ته نزي د امام مالک فتوا ولی دا د امام ابو حنیفه فتوا ولی دا چې مسجد ته زنانه نزي د فتنې یره ده نو چې فتنه په مسجد کې ده نو په مارکیټ کې نه ده د دیوا سعودي والا یو وکټوري ابو حسان فنامه او چې مارکیټ نه نام د الله بنده منګي چې مسجد نه منع کو خو د مارکیټ نه په طریقه ولا منع کو تاسو کې عقل نشته رسول الله حدیث مبارک کې د مقتدی اجر خول چې منځ په ویش دی د امام اجر نه دی خوله نو د الله سو مقتدیان ویشتو لزرب ورکه دومره د امام دی ادنا ذکر کې اعلی په سمج کې راشي چې منګه د مسجد نه منع کو خو د مارکیټ نه په طریقه اولا منع کو خو ست عقل نشته
علامه سید احمد پالنپوری په تحفۃ العلمائی شرح سنن ترمذی کې بیا مسله لیکل. حضرت فرمای په بازار سټیشن کې د زنانو د پاره بیر مسجد تعمیر کړي شي. وجه دا ده چې زنانه په سټیشن ولاړه د دلته پیتنه زیاته ده او په سټیشن کې د زنانو مسجد التر پیتنی یرا کم ده. الانکه سید احمد پالنپوری کټر حنفی دی. سید احمد پالنپوری محدث دارالعلوم دیوبند هغه دا فتوا ورکړه. ولی دا فتوا ورکړه؟ سټیشن کې د فتنی یره زیاته ده، که سټیشن څخه مسجد د فتنی یره کمه ده. سټیشن کې دا ولاړې منظم ته قضا کیږي، خاون به تللی مسجد تر فتنی یره ده. نو که په سټیشن کې یو مسجد د سړو یو د زنانو وي، نو د سړو مسجد ته خاون نه وځي، خپل بیبي ور زنانو مسجد ته نه باسي، فتنه به ختم شي. الحمدلله علماء دیوبند په هر زمانہ کې په هر دور کې د فتنې مخې ته ولاړ دي. واجب دا منه چې علماء کړل د فتنې رواج نه کړل. اپاغه اصول باندې خطره کړی په مسجد کې نه مني. چلو خبره زنه ذکر کوم، ما خبره دی پوری ذکر کوله چې اسلام از the best religion of the world. د دنیا له ټولو نه خوبصورت دین اسلام دی، لیکن تا مطالعه کړی نه دی. جی ها، ته 25 سیمسټر کې خو تعالی محمد مصطفی اصل سیرت نه دی مطالعه کړی. تا خو د حلیمی بی بی واقع یاد کړل، تا خو د بیت الله د جوړول واقع یاد کړل، هجرت مدینه واقع دی یاد کړل، تا خو وفات رسول واقع یاد کړل، لیکن تا اصل حقیقت د اسلام نه دی کتل. که اصل علتونه تا ته معلوم شي ان شاء الله بیا به اعتراض نه کی. نو اسلام اسلام بس ان الدین عند الله الاسلام. قرآن مجید د دې آیات مقصود هم دار چې دین صرف د الله جل جلاله پنځ الاسلام، اسلام د قابل قبول